ډېر انسانان په دا وله سره پریشان وي، ډېرې زنانې خوندې پریشان وي، ډېر نارینه ورونه پریشان وي، ډېر نجونې او هلکان په دا وله سره پریشان وي. وایي رشته چې د هغه مې نه کېږي، رشته چې د قلم مې بند وي، ورځ تر بله پریشان یم. زه نن تی ته یو داسې تحفه چې د هغه در ښیم، یو داسې وظیفه در ښیم، انشاءالله د الله تعالی په فضل و کرم و مهرباني سره انشاءالله د لوی اختر د مخه به د کوزده وسي او د لوی اختر به د بعد ډایرکټ واده وسي. نن داسې وظیفه در ښیم د الله تعالی په فضل و کرم مهرباني سره، نن داسې وظیفه در ښیم چې که تا شروع کړه د لوی اختر سره د مخه به د کوزده وسي، د لوی اختر بعد به د ډایرکټ واده وسي. او بیا د هغه رقم دغه وظیفه موږ ډېرو انسانانو ته ورښولې ده چې یعنې یو کس داسې لا دی چې هغه ته موږ ورښولې ده چې په 3 ورځې کې د کله شروع کله 3 ورځې کې دننه د کوزده وسوله او په ډایرکټ په لږ وخت کې دننه د واده چې دی هغه وسولو. نن داسې وظیفه ده ښیم. اشه بله خبره، د ډېر مور پلار داسې شته چې هغه د خپل اولاد دغه د رشتې په سلسله کې پریشان وي، وایي چې زما د اولاد دپاره ګوره هر مور پلار چې هغه د خپل اولاد دپاره د ښه ځای بندوبست کوي چې زما د لور دپاره ښه ژوند، ښه کور، ښه سیستم، ښه نظام، د ښه ځای بندوبست و تیاري چې دغه کوي. هر مور هم دغه رقم کوي او پلار هم دغه رقم کوي. دوی په دا طلب کوي او ډېر ځای کوشش کوي، وایي دا خو بیا زموږ دا د یوې ورځې کار نه دی، دا زموږ د ګرد کور ژوند دی، بیا سلسله ده، نو زموږ کور له یو دی انسان راسي، یا زما د بچي یو دی واده وسي، یا زما د لور یو دی واده وسي چې هغه ښه ځای، ښه ترتیب، ښه سیستم، ښه نظام. ډېر انسانان چې کوم دی هغه دا غواړي. صحیح سو. او بله خبر دا ده مور پلار چې دی هغه دا نه غواړي چې زما د لور زوی زر د کور وځي، یا چې که لورې که زوی د هغو زر واده بندوبست وسي، هغه په دې وایي چې یو ښه ځای بندوبست ورله وکړمه. صحیح سو. نو اوس که تا دا وظیفه چې د هغه وایسته او د دې سره د خیر و د عافیت دعا م غواړئ، دا ضروري دی. ټیک شو. ازمایش چې دی هغه شرط، یعنې ته به دا وظیفه چې د هغه وایې او د خیر و د عافیت دعا به ورسره غواړې. صحیح سو. نن بیا درته وایم داسې وظیفه در ښیمه د الله په فضل و کرم سره، او ضرور که د هر چا دا مسله حل سوه ما ته به برته ضرور چې دی بیا اطلاع راکوي چې زموږ دا مسله حل سوه او برته به ما ته اطلاع راکوي. صحیح ده. ګورئ کومه وظیفه در ښیم د لوی اختر سره د مخه کوزده، د لوی اختر سره بعد کې واده، ټول مسایل، پریشانیان، مشکلات، مسلې مسایل، کوم رکاوټونه چې دي هغه به د مابینه دی وځي چې مثال به نه وي. صحیح سو. د ځانه سره وظیفه نوټ کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اشه منتر و منتر نه در ښیمه، نور بالتوشه نه در ښیمه، وایه اورې څنګه تورې در ښیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا حفیظو، یا فتاحو، یا کریمو، دا درې تورې. دا درې تورې به د ورځې 314 واره وایه. په اول آخر کې به درود شریف وایه او په نیت سره به دا وایه چې یا الله خیر و عافیت و برکت و سلامتی را نصیب کې او ستا رضا را نصیب کې. او دا دعا به ورسره کوي. دا دعا د چا ده؟ دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دعا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورښولې ده. او بیا د هغه بعد صحابه و ټولو دا دعا غوښتله چې یا الله خیر و عافیت و برکت و سلامتی او ستا رضا را نصیب کې. کومه وظیفه به وایاست بیا نوټ کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. یا حفیظو، یا فتاحو، یا کریمو، دا درې تورې 314 وارې او په اول آخر کې به درود شریف نه هېروئ. 11 واره به درود شریف چې دی هغه وایسته. انشاءالله الله تعالی به هر قسم مسئله مسائل کلم بندی، رشتې بندی، مسئله مسائل بنده شي، نظر اثر بلافت، مسئله مسائل، هر قسم مسئله مسائل دا مسئله په خپل سره حل که. الله تعالی به بندي دروازې خلاص کی، الله تعالی به بندي تعلیق خلاص کی، الله تعالی به مشکلات اسانه کی، او الله تعالی چې کوم رکاوټونه دي هغه به د الله تعالی په فضل و کرم مهرباني سره رکاوټونه به ټول د مابین ځوځي. الله تعالی به مسئله مسائل حل کی. نو زه زما د طرفه تی ته مبارکي وایم ټولو نارینه ورورتم او زنانو خوندتم چې الله تعالی دغه مشکل ستی ده اسانه وبولي. داسې اسانه دي د الله تعالی په فضل و کرم مهرباني سره.